د ایران یو بادشاه په سخت یخنۍ کې خپل محل ته دننه کېدو نو د هغې دروازې خواته د هغه نوکر یا درباني ولاړ و چې هغه ته یې وکتل نو هغې ډېره زیاته سخته یخني شوې وه او واورې پرې پرتې وي چې هغې کپړو ته یې وکتل نو ډېرې زیاتې کمزورې او باریک وي د هغه درباني نه بادشاه تپوس وکړو چې ستا یخني نه کېږي نو هغه درباني ورته ویل چې بادشاه سلامت یخني مې ولې نه کېږي خو بس څه کې برداشت کوم بادشاه پې ډېر زیات خفه شو او ورته ویل چې ته لږ شانته کې صبر وکړه زه چې محل ته دننه شمه نو زه به تا ته ګرم کپړې راولېږم او څه کوټ وغیره به ورته هم راولېږم درباني ډېر زیات خوشحاله شو د بادشاه شکریا ادا کړه بادشاه چې څنګه خپل ګرم محل ته دننه شو نو د هغې نه درباني سره چې کومه واده شوې وه هغه ترې هېره شوله ځکه چې هغه ګرم ماحول ته کله دننه شو نو هغه ویل چې هر څه خو ټیک ټاک دي څه مسله نشته دی سحر بادشاه راپاڅېدو او راووتو نو هغه درباني د هغه د محل مخې ته مړ پروت و بادشاه حیران شو چې دا څنګه چل دی دا خو د اوسه پورې ټیک ټاک و او دا بیا مړ شو خو هغې لاندې په دغه دروازه باندې څه لیکل کړي او دا یې ورته لیکلي چې بادشاه سلامت د ډېرې پخوا مودې ځاسې زه لګیا یم ستا د دې محل مخې ته ډیوټي کوم او په دغه یخني کې لګیا یم دغه یخني برداشت کوم خو ستا د ګرمو کپړو او دغه واسکټ د واده زه مړ کړم آخر کار د ویډیو د خبرې مطلب مې دا دی چې سهارا د بل چا همیشه دپاره انسان ډوبی د ځان سره دغه سړی د ډېر وخت داسې لګیا دی په دې خپله سهارا باندې او منټلي خبرې ته ځان پریپیر کړی چې دا یخني به زه برداشت کوم او د یخنۍ کې به زه سروایول کوم خو چې کله هلته د هغه سره واده وشوله او د باچا باندې د هغه انحصار رالی چې اوس به باچا ما ته ګرمې کپړې راوړي او دغه باچا ګرمې کپړې به زه واچوم نو ما ته به څه قسم مسله نه نو د هغه جسم او د هغه چې کوم منټلي هغه کلکوالی و هغه ختم شو او هغه نازک شو د دغه وجې دغه یخنۍ دا ځان سره ویوړو امید د انسان نه چېرته هم مه ساتئ بلکې خپل طاقت په خپله باندې آزماو کوئ چې زه څومره طاقتور یم او زه څومره پورې مخ په وړاندې باندې تللی شم که چېرته کې موږ په بل چا باندې ځان ډیپینډ کړو او د بل چا نه امید ساتو نو دغه شانته کې د دې غریب درباني سره چې څه شوي دغه شان به زموږ سره هم کېږي د بل چا نه سهارا اخیستل دا خبرې ګزار کوي او طرف ته کوي بلکې په خپل بلبوتې باندې خپل ځان ازماو کوي ملاویږو نو ویډیو کې د هغه د مال راکړي اجازت د الله په امان